إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وأنزل الفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. دا الله سبحانه وتعالى عظیم فضل و احسان دے. میاشت رمضان تا الله ډېر لوی خوږوالی ورکړی او یو عالم د رمضان المبارک د میاشتې د خوند متعلق ډېره ښایسته جملې لیکلې ده. ویلي دي وی الله ته د کال په 12 میاشتو کې د رمضان المبارک دا میاشت داسې محبوبه ده لکه سیدنا یعقوب علیه السلام ته چې په خپلو 12 زامنو کې یوسف علیه السلام زیات خوښ و. او قرآن وایي وابیضت عیناه، دا سترګې ورپسې سپینې شوې وې د ډېر غم نه. ډېر محبت د یعقوب علیه السلام د خپل بچي یوسف علیه السلام سره. نو د الله سبحانه وتعالی د میاشت سره ډېر لوی محبت دی، ځکه په دې کې د قرآن د نزول ابتدا کړې ده. په دې کې د لیلة القدر هغه تحفه دې خپلو بندګانو ته ورکړې ده او دې میاشتې ته ډېر عزت ورکړی دی. په دې کې خلک ډېر د الله تابعدار دي په نسبت د نورو میاشتو سره. نو دا میاشت د رمضان دا د رب العالمین د طرف نه یو لویه تحفه ده بندګانو ته. او پکار دا ده چې موږ د رمضان المبارک د میاشت نه فایدې واخلو او ډېر ګناهګار یو. په دې میاشت کې داسې ژړا او فریاد الله ته وکړو چې دا میاشت الله زموږ د ګناهونو د معاف کېدو سبب وګرځي. دا ټولو نه اهمه خبره ده. او بخاری او مسلم کې د دې میاشتې د فضیلت په یو حدیث کې رسول الله علیه السلام د رمضان د میاشتې 3 فضیلتونه ذکر کړي. یو فضیلت دا دی چې په دې کې د رحمتونو دروازې، د جنت دروازې او د آسمان دروازې رب العالمین د طرف نه کلاو کړي شي. دا یو نعمت دی، یو فضیلت دی. دویم فضیلت دا دی چې په دې کې سرکشي شیطانان وتړلی شي. او دریم فضیلت په دې حدیث د بخاری او مسلم کې رسول الله علیه السلام دا ذکر کړي چې د جهنمونو دروازې بند کړي شي. بخاری و مسلم کی روایت در ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمائے اذا دخل رمضان، کله چې میاشت د رمضان داخل شي نو رسول الله علیه السلام فرمایي فتحت ابواب السماء، د اسمانونو دروازې کلاو کړي شي. او فرمایي بل روایت کې فتحت ابواب الجنه، د جنتونو دروازې کلاو کړي شي د الله سبحانه وتعالى په حکم سره او د الله د طرفنا. نو دا د دې میاشتې یو ډېر لوی فضیلت ته اشاره ده. او بیا فرمایي وغلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بند کړي شي. او بیا فرمایي وسلسلة الشیاطین، دا شیطانان زنجیرونو کې بند کړي شي
او بل روایت کې راځي فتحت ابواب الرحمه د رحمت دروازې کلاو کړی شي. علما وی محدثین د حدیث په تفسیر کې لیکي چې د جنت دروازې کلاو کړی شي یا کنایه ده دینا چې خلک داسې عملونه کوي چې جنت طرف ته لاړ شي. وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند کړی شي. دې کې اشاره ده خبره طرف ته کنایه ده دینا چې داخلك د ګناهونو نه منع شي، د جهنم د تلو اسباب بند شي. او وسلسله الشیاطین معنی دا ده چې شیطانان ودرلی شي، خلقو ته په نیکو باندې داسې طاقت حاصل شي چې د شیطانانو آثار هغې ته نه رسي، داسې لکه شیطانان چې تړلی شي او بند شوي. نور مختلف معنی محدثین د دې حدیث کوي. نو یاد ساته دې میاشت ته برکت الله ورکړی دی. یو بیوقوف لګیاو هغه په نت باندې دی عوام مسلمانانو ته وایي د دې میاشتې اړو برکت نشته، وایي دا برکت خو به ته ورکې، د دې اړو فضیلت نشته، وایي دا فضیلت به په ته ورکې. ما وظالما د الله د پیغمبر د احادیثو د مخالفت سره سره اوس د الله د کتاب دشمنۍ ته ودرېږي. رمضان المبارک لا فضیلت او غوړوالی ورکوونکي زو او تلو دې ته رب العالمین فضیلت په خپله ورکړی دی او داسې فرمایلی دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې د قرآن د نازلېدو شروع شوې ده. وایي دا شروع به په زور ته کوو که دا پکې الله کړې ده. نو پته لګي چې میاشت د رمضان نه برکت ورکوونکی زور ته نه و، دې ته برکت ورکوونکی رب العالمین دی. کله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، په میاشت رمضان نه الله عزت په لیلة القدر سره ورکړی دی چې په دې کې هغه عزتمند شپه ده. نو دا عزت ورته الله سبحانه وتعالی ورکړی دی. زه بسې ته بسې او زما استاد وجه یو میاشت عزت ورکول سي، تر اوسه د توحید دعوی کولې او نن د شرک په ډپه ودرېږي. تر اوسه خدا عقیده چې برکت ورکوونکی څوک دی؟ الله. اوس وی برکت به زه ته ورکوو نه، تبارک الذي بيده الملک. دې میاشت ته عزت شرافت او برکت رب العالمین ورکړی دی. او بیا احادیثو کې الله فرمایي قرآن وی ایام معدودات، دا یو څو ورځې دي د شمار چې دا الله چال کړی دي. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتحت ابواب الجنه، ستا خبره نه ده د الله د طرف نه د جنت دروازې کولاو کړي شي. غلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بند کړي شي. عرض دا چې دې میاشت ته الله فضیلت ورکړی دی. ما او تا به دې فضیلتونو کې اړه راځو چې د الله د حکم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق دا میاشت تېره کړو. العرض دې میاشت کې ځان په الله سبحانه وتعالی باندې سپارل دي او دې میاشت کې د الله خاص ملګرتیا ده د مؤمنانو سره. ځنې وایي دا هسې خبره ده چې شیطانان تړلي شوي دي، وایي دا ګپ دی، وایي چې شیطانان تړلي شوي دي او بیا دا خلک ګناهونه ولې کوي ظالما. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث پس ډرامه ده چې رسول الله علیه السلام فرمایي دي چې سلسله الشیاطین، شیطانان بند شوي او تړلي شوي دي. نو زمونږ په دې باندې ایمان دی. دا ایمان خو دې ته نه وي چې ته د یو څه نه 100% مطمئن یې نو ته ووایې چې زه یې منم. نه، ایمان دې ته وایي چې ظاهر مشاهدې او عقل یو څیز ومني خو د الله او د الله رسول ویلي دي او تا ومنله. اصل ایمان دا دی. او تاسو وګورئ ښکاره پته لګي چې په دې میاشت کې شیطانان تړلي شوي دي. ځکه نورو میاشتو کې د خلکو مانځه سره دومره مینه وي، په نورو میاشتو کې څوک تهجد کوي، په نورو میاشت کې څوک قیام اللیل کوي. دا قیام اللیل او دا تهجد خلک ورته تراویح وي، دا ټول کال دي، ټول کال. خو په رمضان المبارک کې خصوصي اهتمام کیږي.
ټول کال ځان لري او په رمضان کې اکثر حیثیت ورته د جمع ملو شي. نو دا دومره اعمال چې خلق کوي دا د دې دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی شیطانان تړلي دي. کله دا خلق دا په ګناهونو دومره عادي دي چې دا ټول ورځ لږه برداشت کول، ټول ورځ تند برداشت کول، دا خو ډېر ګران کار دی. خدا الله سبحانه وتعالی هغه ملګرتیا او د الله د امداد د وجې دا کار موږ ته آسان شوی دی. او بل دې ته مو ګوره که ستاسو خیال دا ریلګاډو سفر یې بند کړي، دا ریلګاډي ډېر مخکې بریک اخلي د سټیشن نه، خو ډېر وروسته ودرېږي. دا ولې؟ دا د پسې دا زړې ډیکې اثر دی، دومره زور یې کړی دی چې بریک یې ګاډی بند دی خو بیا هم روان دی. نو دا چې ګناهونه کوي کوم انسانان په روژه کې، نو یاد ساتئ دا د شاته د ګناهونو هغه تیله ده چې 11 میاشتې شیطان تا پسې لګېدلی دی، دیګه درکوي او په رمضان کې دا شیطان برک شو خو دیګه درکړه، نو د 11 میاشتې دیګې بس اثر نه ګرځي. نو دا چې په روژه کې ګناهونه کوي نو شیطان تړلی شوی دی، خو شیطان چې د روژې په لومړنۍ ورځ کې نو دیګه ورکړه، دا دیګې روان کړی دی او په ګناهونو کې اخته دی. دا د دې خبره نه ده چې ګنې شیطانان تړلی شوي نه دي. العرض ډېره د عزت میاشت ده او ډېره د خوند میاشت ده. پکار دا ده چې دا انسانان دوی دا خپل ګناهونه په دې کې جړا د الله دربار کې وکړي او الله سبحانه وتعالی دا میاشت زمونږ د معافۍ ذریعه وګرځوي. په دریو طریقو سره الله سبحانه وتعالی د رمضان المبارک په میاشت کې انسانانو ته بخښنه کوي. په څو طریقو سره؟ په دریو طریقو سره. حدیث د بخاری او مسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی. یو طریقه دا ده رسول الله علیه السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچه روزی د رمضان اونیلې ایمانا په داسې حال کې چې مؤمنو، واحتسابا او په داسې حال کې چې د ثواب امیدوارو، نو رسول الله علیه السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه. د دې روزي د وجې نه الله دته د کال ټول ګناهونه معاف کړي چې کمې کړي. دا یو طریقه شو د روزي د وجې. بیا رسول الله علیه السلام په دغه حدیث کې فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچه قیام کو قیام پر رمضان کې د شپې ولار وکړه الله نو غفر له ما تقدم من ذنبه، دته مخکنی ټول ګناهونه رب العالمین معاف کړي. او بیا فرمایل ومن قام ليلة القدر، چاچ د ليلة القدر په شپه الله تعالی وکړه نو غفر له ما تقدم من ذنبه، دته مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي. شي په دې طریقو ګناهونه معاف کیږي په دې حدیث کې. په څو طریقو؟ په درو. یو دا چې د رمضان المبارک روزي نو سره الله دې معاف کړي. دویم دا چې د رمضان المبارک په میاشت کې د شپې الله تعالی وکړه الله دې معاف کړي. درېمه طریقه د ليلة القدر په شپه باندې په دې رمضان المبارک کې الله تعالی وکړه نو هم الله ګناهونه معاف کړي. دا درې وړه طریقې به راځنه کوي. ټول رمضان به وګڼو، ټول رمضان به شپې الله ته ودرېږو او ان شاء الله د ليلة القدر د تلاش په نیت باندې به هم کلک عبادت کوي. نو دا میاشت به ان شاء الله زموږ د ګناهونو د رجوع سبب ګرځي. اگر یاد ساتئ قیام اللیل د شپې عبادت بس دیتے قیام اللیل و تحجد وی دا دی خپل نمو. او صحیح حدیث دا بخاری کی راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام با پر رمضان او پر غیر رمضان کی غالباً او اکثر بناسی چې د اتو رکعات زیات
به نه کولو ورسره به 3 رکعاته وتر کوي نو 11 رکعاته به شو. څو رکعاته به شو؟ دې ته وایي د شپې عبادت. د نفلو کې گنجائش ته که چا شل وکړي هم ټیک ده. امام مالک د دې احنافو کتابونه لیکلي. امام مالک په مدینه کې 40 رکعاته کوي. په شلو اجماع رکعات په شلو سره اجماع دی. نو استا توضیح تلوی لیکلی دی چې خلاف الواحد کا خلاف الاکثر، چې یو سړی په اجماع په خپل خدا دا څنګه که اکثر په کې خدا اجماع ماتيږي. او امام مالک په 40 کولې شل اجماع نه ماته ته چا ویلي چې بڑے اجماع ده. الله ویلي رسول الله ویلي په عمر باندې دروغ نه تړي چې الله او رسول الله د شنو حکم نه کړي. عمر د باندې شلګوري چې سبا په عمر دا یقین دی چې عمر د قران او د سنت تابعدار و. کله چې جوړې کړې دي ما غن پر د خپل عقیده نشته چې عقیده ته د چاره نه کوم ډیران د غیر الله نه اندازونه ته غواړي. د تصوف چې کوي ستاسو شران وي چې په یوه باندې یو حرکت راځي او بیا ټول وی دا د قشبندیه په سر دی. عقیده د ډیران دا چې د کړي تر ایشن دی او کاتري ملکر او سره افیانو ته پرې عقیده جوړې ستا تر او سره سوې مرا خلک وی چرګ په چرګ یې مالګي سره سوې مرا سبه چې پیه سبه شوی ترویحی قیام اللیل و تحجد خود سلفوان کی چی عقیدی دا اللہ دا توحید دی عملون دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعدارے دی من گوائیو پتراؤ کے کلیر کٹ خبر ہے جنگ پر جنگو تو انصاف خبر کو دا اللہ سبحانہ وتعالی یرق پل مخد کو دسی وائیو چی محمد رسول اللہ علیہ السلام نا دا اتو رکات رضیات باندی یا پکم باندی مستقل تعامل ثابت نده. دا لکه یو خبر یاد ساته سره د وتر رسول الله عمل پر رمضان او غیر رمضان کې یو رکعات او سور رکعات اته رکعات نفل قیام الليل او تهجد تراویح نفل په قرآن حدیث کې نشتا. تراویح نفل دا راحت په دې کې اصليږي سلو رکعات نفل سره له راحت کې دمکی دی وجه ته تراویح محدثین استعمال کړل. خیر په لفظي خبره وسه مسله نشتا ته تراویح قیام الليل و تهجد و خو کچا په جمع وکړو کچا ځان له وکړو دوا جایز دي. ها په جمع افضل دي. دویم کچا ماسختن منځ په فورا وکړي او کچا د ماسختن منځ په فورا نه وکړي بلکې تهجد او پښونی دیم وکړي. او یاد ساته نفل دي کچا چې څومره وخت دی کچا د اتو زیات وصل لرو نو دولستو کی سوار لستو کی شپالا ستلس شندو کی سلویخ دو کی خود تعداد بدزان نہ مقرر ہے. تعداد چه مقرر دے صرف و صرف اتو مقرر دے. تعداد صرف و صرف اتو مقرر دے. دے اتو لپبرا چه تے بطور نفل کنے شل سلویخ طولے کا خود شلی تا دلوے ندیا پہ پیش کرے قرآن دے حدیث نہ حوالا. د سیدنا عمر بارک چې کله خبره کوي چې عمر چل کړي استاد احناف کتابونه چې ته پکړه کېدل کنه اوس انور شاه کشمیر هم دی راغلی چې انصاف دا چې تراویح ته راغلی دا د دیوبندیانو پلان لیکل نه انور شاه کشمیری دا څنګه چې دغه په بل خرصوري سایکل کې پنځل لګاو نه دا خط خلوبغار مولانو په دیوبندیانو کې ادي دا د دیوبند چلتا پلتا بوخاره چلتا پھرتا کتب خانے بھی ہوئی کہ انصاف دا دلامناس دی کے بجن نہیں کہ تراویح دا ستر رکعات دیا ہے سرد وتر اول استباس ابن حمام دو گورا رسولور دو خلق گورا ستا خلق ویلی دی چون دا آتو سندی او ستا احناف باقر ویلی دی چه دا سیدنا عمر نکم قول نکل دی چه دا شندی نگویات ساپے گن خلق پدی باندی امون داوائیو چه تمور راور من گلی نو چه دا جنگ و دا تعصب خبر پیلی او پا انصاف من تصادت کی چه سیدنا عمر شن کلی دی وی خواہ صحیح سانا دو اکا بے سانا دا ارہ خبر والی تو بیا جناب تو گرام جائز تا بریان روایت پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوالی و مجلس تراغے فرقص الناس فی خلق دل فرقص رسول اللہ نے پیغمبر علیہ السلام ان پر دراجو حتی شک تیوس مکر جامعین دے گرانا اوش لے رہے چار سمانی بھی ادام منا لگا دور شیگانو ماتمین منا خمون خوال الاسناد من الدین
دین کی سند میں اعتبار دے دا ته چې شل کې را پیش کا محدثین بنا سند راوس پڑا چې اپریشن غرولو کی نو عرض دا دی چې ګوره دا فتنه ده خلک پکې مبتلا کېږي زموږ عوام هوښیار خلک دی عوامو دا مه وایې چې مولانو یو څه وایي بل څه وایي نه لنډه خلاصه وره رسول الله علیه السلام اته کړي دي او سره یې وتر یې دي په رمضان کې هم کړي دي او په غیر رمضان کې هم کړي دي د تمام دنیا په اتفاق دی دویمه خبره په نفلو کې اجازت دی چې چا څومره وکړو نو شل به هم جایز شو څلوېښت به هم جایز شو اتر هم جایز شو درېمه خبره کچا په جمع کړو کچا ځان نه وکړي هر طریقه جایز ده اور بله خبره چې دا د جنګ او د جګړو خبرې نه دي نه دا هغه مسلې دي چې جنت او جهنم بنا ده په کومه مسله چې جنت او جهنم بنا ده هغه دې ته وایي چې قبر ته سجده مه کوه لکه ته چې کې په کومه خبره چې سړی جهنم ته ځي هغه دې ته وایي چې په قبر کې په قبرستان کې د اسقاط کوم د یتیم مال مخره لکه ته چې خوري په کومه ځای کې چې جنت جهنم بنا ده هغه وایي د مړي د کور خوراک مه کوه لکه درې ورځې چې پروت دي خپې یې بره خجولي دي او نسواره سګرټ نه ټک وباسي او چېرې ساز محافظ کې اخر کې وایي بړې راخ کې ټایم د ډوډۍ وې راځي ولته وایي لکه پکې شوریا زیاده ده چې ما ته کم پړي په دې جهنم ته ځي د دې غمو که ته پاک ویسلی سکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من قام رمضان ایمانا واحتسابا بیا فرمایل من صام رمضان ایمانا واحتسابا بل فرمایل من قام ليله القدر دې ټول په کلک نیت کوو ان شاء الله د رمضان المبارک د روزو کلک نیت دغه رنګ د شپې الله ته ودرېږي دې پښمنی ټیم کې الله ته ودرېږي او زمون خدا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی د ټول زیاته کم ټیم کې دعا قبلي هغه وخت د پښمنی دی زمون رب لاندې اسمان ته راکوزيږي د خپل شان مطابق کما یلیق بشانه دا راکوزېدل داسې نه لکه مخلوق ته راکوزيږي دا یاد ساتئ خدا راکوزېدل د الله صفت دی او دې کې د څوک بوتې وایي دا معطله ده او زندیق دی لکه د الله د صفت نه انکار کوي نو زمون رب لاندې اسمان ته راکوزېږي او اعلان کوي هل من مستغفر فاغفر الله سوچته چې بخښنه غواړي ورته بخښنه وکړم ماشاءالله چې رب یې سوچته او چې ته یې الله زه غواړم بخښنه الله دې رب کی بیا فرمایي هل من مسترزق فارزق له سوچته چې رزق غواړي دنیا غواړي زه یې ورکړم بیا رب العالمین لاړ شي ټول دنیا غافله داود دا چې یو غټ بادشاه ستا ورړوي او تا ته یې سوال جواب دی څه دلته کومه او ته دې را پاسه کډوال لته مې لکه پلان کې لوی چیرمن او سیچو برګډیر دی جستا کور راغله ورړو ته دې راغله مې تاسو کې کوم نه کی د تمام بادشاہانو بادشاہ تا ته ورړوي تا ته आवाज کوي نو د شپې الله ته ودرېږي جاره د خپل رب العالمین ته موږ ډېر کمزوري یو موږ دا نظم د شپېته کاله ژوند الله خپل عبادت ته راکړی موږ ورې په زنا ناراسته ونه کړه موږ په پردي مال ناراسته ونه کړه موږ په شرک ناراسته ونه کړه موږ په بدعت ناراسته ونه کړه زموږ شپېته کاله زندګي غار ده موږ به جوړو الله ته چې ای الله موږ معاف کړه زمون بل لار نشته موږ به کله روزي په ذریعه جاړو کله به شپې الله په ولاړ یو جاړو کله به ليله القدر تلاش به جاړو کله به لاس الله ته پورته کړی جاړو په دې جلا کې بد شو ټیک ده کلی والله چې عذاب او جهنم د رب العالمین ډیر سخت لکه نو عايز دا چې الله سبحانه وتعالى ګناهونه معاف کړي په دې روزو سره دا یاد ساتل د مسلمانانو عقیده ده چې الله ګناهونه معاف کړي چې کله الله وغواړي منکرین حدیث او فریضیان وي دا څنګه چلونه چې په صلات تسبیح باندې معاف کړي وي دا څنګه عقل مني چې په اشراق باندې معاف کړي وي ګناه نه معاف کیږي نه وي دا څنګه چې په یو عمل باندې الله تعالی معاف کړي بیا عقل جنگي او بس بیا خو یو سره د تسبیح کوي نو ټول باندې توبه کوي نه ګناهونه الله معاف کوي
دا د قرآن فیصله ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث فیصله ده. د خلقو د الله د پیغمبر د حدیثو نه انکار شروع کو، لا د قرآن په انکار باندې ورننه وتل. قرآن په دې باندې گواه دی. الله فرمایي نکفر عنکم سیئاتکم، چې ته ځان د غټو ګناهونو نه بچ کې، الله وایي واړه ګناهونه به دې زه دغسې معاف کړم. نو چې اسې به الله ګناهونه معاف کوي، نو په اشراق او 50 به د طریق الله سره معاف کوي که نه معاف کوي؟ په روزه باندې او د شپې په ولاړه به معاف کوي که نه معاف کوي؟ کله الله فرمایي یغفر لکم ذنوبکم، قرآن کې الله فرمایي ستاسو ګناهونه به زه معاف کړم. الله ګناهونه معاف کوي. کله داسې فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکي چې څومره دي دا ګناهونه به ختموي. نو صلات تسبیح، اشراق، روجي، قیام الليل دا حسنات دي یذهبن السیئات، په دې باندې رب العالمین ګناهونه معاف کوي، ګناهونه ته ختموي. کله فرمایي ته خو د ګناهونو معاف کېدل یادې یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله دا ګناهونه په نیکي باندې بدلوي. الله ګناه په نیکي باندې باقاعده بدلي، صرف معاف کول بدلي ده. نو عرض دا ورلو چې په دې د رمضان میاشت کې ګورو مونږ هیڅ قسم سستیا ورکو او مونږ صحیح خپل رب العالمین طرف ته متوجه شو، او مونږ د خپل رب د طرف نه د ډېر څه طلبګار یو، الله سبحانه وتعالی هغه چې موږ معاف کړي. او دا وګوره د رمضان المبارک د میاشتې عبادت او د نورو میاشتو د عبادت ډېر لوی فرق دی. حدیث د بخاری او مسلم کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي، رسول الله علیه السلام فرمایي كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنه بعشر امثالها، د آدم بچي چې هر عمل کوي نو یو نیکی ول الله لس چند زیاتوي. سور زیاتوي الى 700 ضعف. الله سبحانه وتعالی دا نیکی کله یو په لس کی او کله تر 100 پورې ورسي. 100 پورې الله نیکی زیاتوي په عام میاشتو کې. لیکن الا الصوم، رسول الله فرمایل روزه نه یو په لس کی او نه روزه یو په 100 کی، بلکې فرمایي روزه کې زیاتول سکه. رسول الله علیه السلام فرمایي زما رب فرمایلی دي فانه لي، دا روزه زما لپاره ده، وانا اجزي به، او د دې اجر زه د فرشتو په ذریعه زیاتوم. روزهدار نه به روزه اجر رب العالمین زه په خپل ورکوم. دا څومره یو لوی عبادت دی چې رب العالمین کې زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي. او الله سبحانه وتعالى فرمایي يدع شهوته وطعامه من اجلي، دې بنده زما ته وګوره کنه فرشتو ته يدع شهوته، په ټول کال کې زنا بنده، په روزه کې د خپل حلال بیبي سره کورواله بند کو، په ټول کال کې حرام خوراک بندې، په روزه کې حلال خوراک بند کو. الله فرمایي زما دې بنده ته وګوره کنه يدع شهوته وطعامه الى اجل من اجلي، د خپل شهوت د خپل طعام زمانه وجه بند کړی دی، نو د اجر زه یو په لس کوم نه یو په 100 کوم نه، دې ما ته پرېږدې دله زه په خپل اجر ورکوم. او اجر به دی چې الله سبحانه وتعالی به پر ریان دروازه باندې داخل کی او الله سبحانه وتعالی به ورته جنت ورکی. نو دا میاشت رمضان ډېره خوشاله میاشت ده. او یاد ساتئ مونږ په روزه کې یو خوشحالي محسوسوو، خو دا غلطه خبره ده. مونږ په روزه کې دا یو خوشحالي وینو، هغه خوشحالي دا ده چې مونږ روزه ماته کو خوراک وکړو نو ډېر خوشاله شو. خو حدیث د بخاري او مسلم کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی، واذا سمعنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي للصائم فرحتان، د روزهدار د پاره دوه خوشاله دي. سو خوشاله دي للصائم فرحتان، د روزهدار د پاره دوه خوشاله دي. یو فرحت عند فطره، یو خوشالي د روزهدار دا چې دې کله روزه ماتي لږه ختم شي زړه خوشاله شي.
چې روزه ماتي تند ختم شي زړه خوشاله شي. الله فرمایي یو خوشالي ده خو بله تغیره ده وفرحة عند لقاء ربه. پر روزګار یو خوشالي روان ده چې دوی به د خپل رب سره مخامخ شي او خپل رب به ورته وخاندي. نو رسول الله فرمایي روزګار ته په حقیقت کې دوه خوشالۍ دي، یو خدا چې الله یې لږه او تنده ماته کړي، او دویمه خوشالي دا ده وفرحة عند لقاء ربه، یو ځل به د خپل رب سره مخامخ شي، الله به ده ته وخاندي او دوی به خپل رب ته وخاندي. دا خوشالي دی الله زموږ ستاسو نصیب کړي. دا غټه خوشالي ده. په دې روژه څومره لږ تکلیف دی، معمولي غونډه کې لږه څه لږه تنده خو دې ختم شوې ده، لکه لږه غونډه لږه ده او په دې لږه باندې تا ته یو داسې خوشالي را روانه ده چې بادشاهان به ورپسې وجاړي، مالدار به ورپسې وجاړي، عهدهداران به ورپسې وجاړي. فرحة عند لقاء ربه، چې په کتار کې ور داخل شي، رب تا ته وخاندي او ته خپل رب ته وخاندي او الله دې په دې روژه باندې جنت ته ور داخل کړي. نو دا د روژهدار دپاره یو غټه خوشالي ده او دا الله ته دومره خوږ دی دا روژهدار، دومره خوږ دی. په بخاري او مسلم کې یو حدیث راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. نبی علیہ السلام فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روژهدار د خولې نه په دې مازدیګر کې یو بدبويي رنګ راځي. خیال مو کړي دا معده تشه شي که نه شي؟ دا معده چې کله تشه شي نو په دغه ټایم کې د روژهدار د خولې نه یو بدبويي راځي. معدې نه هوا راوځي که نه؟ نو چې کله خبرې کوي نو بل کس بد ګوري د خولې نه ګرم براس راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم وایي د روژهدار د خولې د بدبويي الله ته د مشکو د عنبرو نه زیاته خوښه ده. د روژهدار د خولې بدبويي الله ته د مشک او د عنبرو نه زیاته خوښه ده. یو عالم په ناشنا نکته لیکلې ده، وایي چې د یو روژهدار د بدبويي الله ته دومره خوښه ده نو خوشبودار اعمال او خوشبودار تلاوتونه، خوشبودار منظور او خوشبودار دعاګانې به الله ته څومره چې د کوم روژهدار بدبويي الله ته د مشک د عنبر نه زیاته خوښه شي نو د ده خوشبودار اعمال به الله ته څومره خوښي. الله دې وکړي چې زموږ د مات ګډ عبادتونه الله سبحانه وتعالی په خپل دربار کې قبول کړي. او یاد ساته روژه د روژه دې ته رسول الله علیه السلام فرمایلی دي، بخاري او مسلم کې روایت ده ابو هريره دی الصوم جنه، روژه ډال دی، په دنیا کې ډال دی او په آخرت کې ډال دی. دنیا کې روژه ډال دی سړی به ګناه نه بچ کی، او آخرت کې روژه ډال دی سړی د جهنم د اور نه بچ کی. تاسو ګورئ الکان او نوجوانانو د خپل موبایل ډیلیټ کی ریسټور کی. رمضان مبارک میاشت راغلی ده د تلاوتونو والا په دې مملکات کې واچوه، ښه بیانونه د استاد واچوه، ویډیوګانې ما نه لرې کا. دا میاشت داسې ده چې ګناه که یو سړی کوي نو پټه یې کوي او چې کوي نو خلکو ته لکه د روژې خاطر وکړه. نو دا روژه ډال د دنیا کې هم د ګناهونو نه منع کوي او په آخرت کې د هم د جهنم د اور نه بچ کوي. الله سبحانه وتعالی دې دا روژه زموږ او ستاسو نه قبول کړي او الله رب العالمین دې د دې په عوض کې موږ ته ډېر خیرونه راکړي. او څومره خلک چې په روژه کې ښه اعمال کوي رب العالمین دې ورته د قبولیت جامه واچوي. واخر دعوانا